ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. دا سورة هجر دو نمبر آیات دی آیات کریمہ مقصد چکم دا آغا دادا چی کافر با دا مرگ وقت کی او بیا دا قیامت بورز باندی با ماتم بمناوی پدی خبر چی من ولی ایمان راوڑ کاش چی دنیا کی من ایمان راوڑای وی اور من مسلمانان وی. ربما دیر زلا یود الذین کفروا ارزو بکڑی خواہش تمنا بکڑی آغا خلق کفرو چاغ کافر دکنا دتسش خواہش بکڑی دتس تمنا بکڑی لو کانو مسلمین چکاش چمو مسلمانان وی دنیا کم اسلام راوڑای وی کنا چکل دا عذاب معاینہ اکڑی دا مرگ وقت کیوم دا مرگ وقت کی با کافر کوئی شی چیزا پا گمراہی کی ولارم فیتمنا لو کان مسلم ارزو خواہش باوکڑی چی کاش چیزا کافر نوی او ما ایمان راوڑا څومره بخوي لیکن وذلك حين لا ينفعه ذلك التمني دغه وقت کې به دا تمنی دا ارزو دا خواهش به څه فائدہ نه ورسي. او آخرت کې به هم کافر دا ارزو دا خواهش کړي چې د قیامت د هیبت او د عذاب د رعب معاینه وکړي د هر څه وګوري عذاب وګوري دا وقت کې فحينئذ يتمنى الذين كفروا لو كانوا مسلمين کافر بتمنا اکڑی ماتم بمناو کی جاربا چلو کانو مسلمین چکا چی دنیا کے مم اسلام راوڑی ہوئی اس بدا عذاب نوئی. حرد زجاج فرمائی چی کل ما رآ حالا من احوال العذاب ورأى حالا من احوال المسلمين شکل دا نوی عذاب معاینہ اکڑی قسم قسم عذابونا بخدای ورکی دا وقت کی بتمنا کری چکاش چمو ایمان رو او چه دا مسلمانانو نعمتون اگوری چه مسلمانان گور جنت کی مزو کی دی بتمنا ارزو کری چه کاش چه من مسلمانان. عن ابي موسى الاشعري
رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة. حضرت ابو موسى اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کل اہل النار جہنم والا پا اور کی راجم اکڑیش او گناہگار مسلمانانم اللہ جہنم تو اغرزی. کفار چه اگوری چه دا خو مسلمانان دی جہنم تراغلی دی کافر با اوائی لمن فی النار من اہل القبلہ کافر با مسلمانان و توائی چه الستم مسلمین الستم موحدین ولی تاسو دنیا کی مسلمانان نوئی کنا یعنی تاسو خو اسلام راوڑے ہو دالا توحید دا محمد عربی رسالت باس بعد الموت دا طول شان من لیوکنا فما اغنى عنكم اسلامكم وانتم معنا في النار. تاسو خو اسلام مراوڑیو دا لا وحدانیت من علیو دا رسول اللہ رسالت من علیو کنا باس بعد الموت من علیو کنا بیاولی تاسو دلتا منصر اور کی کنا تاسو تخص تاسو اسلام سا فائدہ در اون رس ولکنا من خوچی اور کیو کنا من خو کفر کرے ونو تاسو اسلام بیا تاسو تک سا فائدہ در کنا چه تاسو اور کی منصر یوزائے پیغور باور کئی کنا کہ دنیا کے قاتلان چرسیان نور مجرمان پا جیل کے دے یو ملا صاحب جیل تا ورا گئے ملا صاحب چھ جیل تا کل ورشی دا نور جیلیانی دا سبویوی وربانی راونش لکه آغا نوی گڑ چرمیت ور پرید انوی گڑ چرمیت ور پرید انوری گڑی چلو راش دا سبویوی دا شکرد و مولا صاحب تدکم خوانا جیل ترالی ما خو قتل کڑایو ما خو سگریٹ وحلایو ما سرے چرس نیولیو ما غلا کڑیو تدکم خوانا را دغشان پیغور ورکی املاک چه دا جیل خستا در آتلو سائل نده جہنم والا با ایمان والو تفیغور ورکی چه فما اغنا عنکم اسلامکم وانتم معنا فی النار. تاس تخصتاسو اسلام سفائدہ در انرا سولکنا او حال دادا چه تاسو منصرف اور کیے من کافر خوچ اور کیو من خو کفر کڑیو شرکم کڑیو کنا دا دیر لوی فی غور دا جہنم والو مسلمانان چکم دی دا جہنم والا اوی تب دیر افسوس ورشکنا دغ وقت کی فیخرجون منها دا کافر چکلت تانا فی غور ورکی دا اللہ دریائی رحمت با پجوش کی راشکنا
چې جوش کې راشي او ګناهګار مسلمانان چې کم دي فیخرجون منها هغه به الله ټول د جهنم نه راوباسي کنه چې ویا باسي کافر به داسې پسې ګوري دغه وخت کې يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين دا وقت کې به کافر دا تمنا وکړي کنه ارزو به وکړي جاړي به ماتم به مناوي کنه چې لو كانوا مسلمين چې کاش چې دنیا کې مونږ اسلام راوړی وای کنه اوس به مونږ هم جنت ته تللی وای کنه تمنا به نو د موت وخت کې به هم تمنا وکړي ارزو بیا چلته جهنم نه الله ګناهګار مسلمانان ټول وباسي دغه وخت کې به هم بیا دا تمنا وکړي ماتم به منا وکړي جاړې به چې کاش چې مونږ اسلام راوړی وای اوس به مونږ هم جهنم ربما ډېر ځله الله ویودو تمنا به وکړي خواهش به وکړي کنه الذين كفروا آغا خلق کم چی کافر دکنا لو کانو مسلمین چی کاش دنیا کی مونگ اسلام راوڑای وائی هغه څوک د چې اسلام بچاله ورکړي هغه څوک د چې اسلام بچاله ورکړي مسلمان لره ورکړی اسلام تا دا مونږ له خدای توفیق را کړی ده کنه حافظة الشكر أباس فدولة إسلام حافظة الشكر أباس فدولة إسلام دين دا نبي آخر زمان لو يكيم يا أغنى وآخر دعوانا أن الحمد